الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. یو روایت دی چې په بني اسرائیلو کې یوه ښځه وه. موسی علیه السلام ته راغلله او ورته یې وویل چې ما ګناه کړې ده، لویه ګناه. اوس مې ترېنه توبه ویستلې ده. الله تعالی ته ما نه د مغفرت دعا وغواړه. حضرت موسی علیه السلام ورته وایي چې څه ګناه دې کړې ده. هغې ښځې ورته وویل چې یو ځل ما زنا وکړه او بیا مې بچی پیدا کړ او بیا مې بچی قتل کړ. حضرت موسی علیه السلام ورته وویل ووځه ای فاجرې، ستاسو په بدبختي به مونږ په اور وسوځو. هغه ښځه ډېره په مات زړه راووتله. نو جبرائیل علیه السلام موسی علیه السلام ته وویل چې الله تعالی وایي توبهګاره ښځه ولې تاسو واپس کړه؟ آیا تاسو له دې نه زیات شر نه دی پیدا کړی؟ یعنې له دې ښځې نه مو زیات بدبخته انسان نه دی لیدلی؟ موسی علیه السلام ورته وایي چې له دې نه زیات شر والا بدبخته څوک کیدای شي؟ نو جبرائیل علیه السلام ورته وویل تارک الصلاة، زیات شر والا او بدبخته له دې ښځې نه هغه څوک دی چې قصدن لمونځ پرېږدي. كتاب التقريرات العالية في المواعظ العشرة، صفحة نمبر 40. عبرت ګرانو مسلمانانو ورونو، یو بل روایت راځي چې په ورځ د قیامت کې هغه خلک چې اهتمام د لمانځه نه کوي نو رابشي او تندي باندې به یې 3 لیکې وي. اول لیکه به دا وي ای ضایع کوونکې د الله تعالی د حق. دویمه لیکه به دا وي چې ای خاص کړل شوی په غضب د الله تعالی، یعنی د الله تعالی د غضب لپاره ته خاص کړل شوی. او دریمه لیکه به دا وي چې څرنګه دنیا کې تاسو د الله تعالی حق ضایع کړی ده، اوس نن ورځ د الله تعالی د رحمت نه ناامیده شه. د طبراني روایت دی چې کوم سړی امانتدار نه وي د هغه ایمان نشته. د چا چې اودس نه وي د هغه لمونځ نه کیږي، او چا چې لمونځ ونه کړ د هغه دین پاتې نشو. څنګه چې په وجود کې د سر مقام دی، همداسې په دین کې د لمونځ مقام دی. د طبراني بل روایت دی چې هر چا لمونځ پرېښود ګویا د هغه مال او عیال ټول ختم شول. کتاب مکاشفة القلوب، صفحه 285. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله فرمایي بینمازه شخص باید د مسلمانانو په حاضره کې ښخ نشي. حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي بینمازه شخص باید تر هغې زنداني شي چې توبه وباسي. حضرت سلطان باهو رحمه الله فرمایي له بینمازه شخص څخه خوږ یعنی خنزیر هم نفرت او کرکه کوي. حضرت امام شافعی رحمه الله فرمایي بینمازه شخص واجب د قتل دی. حضرت امام احمد بن حنبل رحمه الله فرمایي د لمانځه قضا کول قصدن کفر دی. او په حدیث شریف کې راځي د بینمازه شخص قبر به ډیر تنګ وي. او په بل حدیث کې راځي بینمازه شخص به د ذلت په مرګ مړ کیږي، یعنی مرګ به ډیر په سختۍ سره وي. الله تعالی دې موږ ته تل د 5 وخت لمانځه کولو توفیق راکړي. آمین یا رب العالمین.